کپتان سلمان علي هغه ټاس وګټو، پیله د بیټنګ فیصله وکړه په یو داسې پیچ باندې چې هغلته پرخه وروسته ډېره کېږي او زموږ سره زیاتره سپینرز دي. نو سپینرز ته بیا بال ټرن کول مشکل وي، یعنې سیکنډ ټایم کې بالینګ کول ډېر زیات ګران دي. پیدا د دې نه دا اوچتېدی شوه چې پیله بالینګ شوی وی، ځکه زموږ زیات انحصار دا په دې ایشیا کپ کې په سپینرز دی. حارث رؤف ډراپ دی او فهیم اشرف او شاهین افریدي موږ سره صرف پیسرز دي. سپینرز موږ سره ډېر آپشن دي. نو زیاتر تجزیه کار هم دا وایي چې د دوبۍ چونکې هوا ګرمه ده، پیچ چې کوم دی نو هغه ډرای دی، سپین لپاره سازګار دی او په داسې صورتحال کې پیله بالینګ نه کول، وروستو بالینګ کول یقینا د حیرانۍ فیصله ده چې سلمان علي هغه کړې ده. ورسره دویمه دا ده چې د انډیا سره هم ډېر سټرانګ سپین اټیک دی. کلدیپ یادیو تاسو ته پته ده، هغه خو به اړو انډر اسټیمیټ کوو نه، داسې نور هم ورسره سپینرز دي. نو ګورو به چې د پاکستان بیټنګ څرنګه بیټنګ کوي. ستاسو څه خیال ده څومره سکور به کوي؟ خو زما خیال دی چې که د 170 نه مونږ کم یو نو بالکل ډیپینډ کول به بیا وروستو ډېره ګرانه شي. او څومره چې مونږ 170 نه بره ځو 180 ته ځو 185 190 که خدای چرته وکړل او موقع میلاو شوه، پریشر مو کنټرول کړل، اوپننګ وچلېدو، میډل آرډر کې حسن نواز وچلېدو یا محمد نواز وچلېدو، 180 پلس هم